په کومو کومو څاروو باندې قرباني کیږي. په غوا غویي باندې میخه سنډا شو، اوښه شوه او دغه شان چیلې ګډ او ګډه په دې څاروو باندې قرباني کیږي. د دې نه علاوه ځنګلي ځناور چې کوم دي که هغه حلال هم وي د شریعت مطابق نو په هغې باندې قرباني نه کیږي. لکه اوسۍ شوه یا چې کوم دی سویه شوه، مثال په طور که یو سړی وایي چې لکه دا سویه د کال ده او د چیلي د عمر هم د کال برابر دی نو راشه په دې به قرباني وکړم، نو په سویه باندې ستا قرباني نه کیږي، په اوسۍ باندې چې کوم دی ستا قرباني نه کیږي. نو دا قسمه زناور چې کوم دی په دې باندې قرباني لازم ده. اوس په دې کې د غوا غویي د میخې او سنډا عمر چې کوم دی 2 کاله پوره وي نو قرباني پې لازم ده. که د 2 کالو نه کم وي نو قرباني پې بیا چې کوم دی لازم نه ده، بیا په ده باندې قرباني په دغې څاروي نه کیږي. 2 کاله به پوره. او د اوښ او اوښې په باره کې دا ده چې 15 کاله د اوښ او د اوښې برابر وي نو قرباني پې کیږي. چې د 15 کالو نه کم وي نو بیا پې قرباني نه کیږي. د چیلې او د ګډ او د ګډې او د چیلي د دې په باره کې دا ده چې 1 کال برابر وي نو قرباني پې کیږي، چې د 1 کال نه کم وي نو قرباني پې نه کیږي. البته د ګډ د بچي په باره کې د ګډې د بچي په باره کې که نر وي او که ښځه وي چې هغه دومره سوره وي چې د کال د بچو عمر ښکاري نو که بیا د 1 کال نه د ګډ دا بچې کم هم وي خو چې د 6 میاشتو نه کم نه وي، چې د 1 کال نه کم هم وي نو بیا پې قرباني کیږي، خو چې د کال د بچو عمر ښکاري دومره سوره وي نو بیا پې قرباني کیږي. خو په شرط د دې باندې تاسو ته مه وي چې د 6 میاشتو نه به بالکل کم نه وي. خو دا مسله صرف د ګډې د بچي په باره کې ده، د چیلې د بچي په باره کې نه ده. د چیلې د بچي په باره کې دا حکم دی چې 1 کال به پوره وي، که د 1 کال نه 1 ورځ هم کم وي نو قرباني پې نه کیږي. البته د ګډې د بچي په باره کې دغه حکم دی، که سوره بو د کال نه لږ کم هم و، 1 میاشت نیمه د کال نه کم نو بیا پې هم قرباني کیږي، خو په شرط د دې باندې چې د 6 میاشتو نه به بالکل کم نه وي.